اصل کې د جاهلیت په زمانہ کې بخلکو بربند توابونه کول د بیت الله شریف نه، او دا به د دې وجه نه بربند کول چې یاره مونږ کوم جامې اغوستې دي نو په دې جامو کې مونږ ګناهونه کړي دي، نو دا به یو ادب ګڼو چې مونږ د ګناه جامې وویستلې او په پاک وجود باندې مونږ د بیت الله نه طواف. نو ظالمانو دې ته سوچ نه کوو چې تاسو خو په جامه کې ګناه کړل، خو په دې بدن باندې مو ګناه نه دی کړی. خو چې څوک ګمراه شي د دې نه بیا الله عقل هم والي، دې عقل هم بیا کار نه کوي. نو دې به بربند طوافونه د دې وجې نه کول چې دې جامو کې مونږ ګناه کړی دي، نو چې مونږ پاک ته دې پاک ځای نه په پاکه باندې طواف وکړو. نو د دې نه چې کوم دی قریش مستثنی وو، قریشو به بربند طوافونه نه کول، دا ته مستثنی وو. نو قریش به خلکو له جامې راوړي، ځان سره به جامې راوړي چې په دې جامه کې خو تاسو ګناه نه دی کړی، خو چونکې خلک په ډېرو قریش لږ خلک وو نو ټولو ته به جامې نه پوره کېدلې، نو د دې وجې نه به دوی بربند طوافونه د بیت الله نه کول. او دا خبره به ورسره هم کوله چې په دې باندې مونږ خپل پلاران او نیکونه مونږ دي چې هغوی به هم بربند طوافونه د بیت الله نه کول. نو الله جل شانه د هغې ممانعت وکړو چې داسې مه کوئ، بربند طوافونه د بیت الله نه مه کوئ. نو فرمایي وَإِذَا فَعَلُوا هر کله چې دوی کوي فاحشة څه بې حیایي، بربند طوافونه کوي، قالو دوی څه وایي، دلیل ورله څه ګوري، قالو دوی وایي وجدنا مونږ موندلي دي علیها په دې بې حیایۍ باندې، په دې بربند طوافونو باندې آباءنا زمونږ پلاران او نیکونه، والله الله تعالی امرنا مونږ ته حکم کړی دی. دی به وایي الله مونږ ته حکم کړی دی بها په دې سره، یعنې په دې بې حیایۍ سره الله مونږ ته حکم کړی چې داسې کوئ. قل الله فرمایي نبی علیه السلام ته چې او فرمایه ورته ای پاک حبیبه، قل او فرمایا ان الله چې بېشک الله تعالی لا یأمر حکم نه کوي بالفحشاء په بې حیایۍ باندې، د بې حیایۍ په کارونو باندې الله حکم نه کوي. اتقولون آیا تاسو وایئ علی الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو ته علم هم نشته دی، یعنې تاسو هغه خبرې کوئ هغه دروغ په الله تړئ چې په خپله هم پرې نه پوهېږئ، د دې خبرې علم در سره نشته دی، تاسو ته کله الله ویلي، نو دروغ په الله باندې تړئ. قل او فرمایه ورته ای پاک حبیبه امرا ربي، امرا حکم کړی دی ربي زما رب ماته بالقسط په انصاف سره، الله ماته د انصاف حکم کوي او الله د بې حیایۍ حکم نه کوي. نو د قسط اصلي معنی چې کوم دا انصاف او اعتدال دی، انصاف میانه روي درمیانه والی، د قسط معنی څه ده درمیانه والی اعتدال. او دلته کې دی هر هغه عمل مراد دی چې هغه د افراط تفریط نه خالی وي، د کمی زیاتی نه خالی وي، د شریعت په حدودو کې دننه وي، کموالی پکې هم نه وي او د شریعت ته حدودو نه بهر هم نه وي، زیاتوالی پکې هم نه وي. نو الله حکم کوي څنګه چې د الله جل شانه په ټولو احکاماتو کې حکم کوي د میانه روی د اعتدال د انصاف. نو الله د بې حیایۍ حکم خو نه دی کړی، الله د انصاف حکم کړی دی، د بې حیایۍ حکم یې نه دی کړی، د اعتدال د انصاف حکم الله کړی دی.